اوس حضرت آدم علیه السلام چې دا هم الله رب العزت چې کله د توبه قبل ولا نو دا ورځ چې دا د عاشورې ورځ وه، یعنی دا ډیره برکتی او ډیره بهترین ورځ ده. څنګه مختلفو انبیاء کرامو ته الله رب العزت په دې ورځ باندې اعزازات او اکرامات ورکړي، لکه د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شوه، ورسره حضرت ادریس علیه السلام ته الله رب العزت مقام اعلی نصیب کړو، او د حضرت نوح علیه السلام کشتی چې ده کله چې د هغه په قوم باندې عذاب راتلو نو الله رب العزت ورته وویل چې ته کشتی جوړه کا، او په دغه کشتی کې خپل ملګري ځان سره کېنوه. نو دغه کشتی چې دا د عاشورې په ورځ باندې د جودي په غره باندې ودرېدله، او بیا د هغې نه هغې راووتل. بیا ورسره حضرت ابراهیم علیه السلام ته د نمرود د اور نه چې کله نجات میلاوېدو هغه هم د عاشورې ورځ وه، او د حضرت ابراهیم علیه السلام پیدایش هم په دغه ورځ باندې شوی، او د حضرت داود علیه السلام توبه هم په دې ورځ قبوله شوې وه. ورسره حضرت عیسی علیه السلام چې الله رب العزت بر اسمانونو ته خېجولو هغه هم د عاشورې ورځ وه، او د حضرت موسی علیه السلام څنګه چې تیر حدیث کې مونږ وویلې حضرت موسی علیه السلام ته چې کله الله رب العزت د فرعون نه او د هغه د لښکر نه نجات ورکړو او فرعون غرق کړو هغه هم د عاشورې ورځ وه. او حضرت یونس علیه السلام چې کله د مهي د ګېډې نه راوتو الله نجات ورکولو هغه هم د عاشورې ورځ وه. او حضرت سلیمان علیه السلام ته چې دا دومره عظیمه بادشاهي میلاوېده دا هم د عاشورې ورځ وه. او ورسره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم بعضې اقوال داسې دي چې د هغې پیدایش هم په دغه ورځ باندې شوی، نو لهذا دا ډېره برکتي ورځ ده. څنګه چې تیر حدیث کې مونږ وویلې په دغه ورځ باندې چې دی مونږ او تاسو ته پکار دی چې روژه ونیسو، او د دغې روژې فضیلت دا دی، د عاشورې د ورځې د روژې فضیلت دا دی چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو د یو کال ګناهونه معاف کړي، یعنی دا تیر کال چې څومره ګناهونه زمونږ نه شوي دا به د هغې دپاره الله رب العزت کفاره وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو ویې کتل چې یهودو به دغه روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې تاسو ولې د عاشورې د ورځې روژه نیسئ؟ نو هغې ورته وویلې چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله رب العزت د فرعون او د هغه د لښکر نه نجات ورکړ، او فرعون الله رب العزت غرق کړی، او د هغې د شکریې دپاره د شکرانې په طور باندې مونږ دا روژه نیسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د موسی علیه السلام سره د دې یهودو نه زیاته مینه زمونږ ده، لهذا مونږ هم دا روژه نیسو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وفرمایل چې مونږ به روژه نیسو د عاشورې د ورځې، خو که چرته راتلونکی کال زه ژوندی ومه مونږ به روژې په داسې ترتیب سره نیسو چې لسم، یولسم یا نهم او لسم دا روژه به ورسره خامخا نیسو، یعنی دو روژې به نیسو. یوه روژه به نه نیسو ځکه چې په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي، مشابهت د یهودو سره چې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسب ونه ګڼلو، او وی فرمایل چې تاسو روژه نیسئ نو تاسو به یا نهم د محرم او لسم د محرم نیسئ، یا لسم د محرم او یولسم د محرم به خامخا نیسئ. لهذا یوه روژه نیول چې دی دا مکروه دی، د دې نه ځان وساتئ، او دو روژې چې دی دا به خامخا نیسئ، د دې فضایل ډېر زیات دي. او ورسره چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې ما تاسو وویلې حدیث کې فرمایي چې د دې په وجه سره به د دې په برکت سره به د دغې روژې الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کوي، او الله رب العزت به تیر شوي چې څومره د یو کال ګناهونه یې د هغې دپاره به دا روژه چې دی کفاره وګرځوي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او د دې روژې ټول اهتمام وکړي. کوئ به انشاءالله